دا کوم ادارو والا چې ګرځي چې ښځو ته وایي چې رابار شئ او ستاسو حقوق په اسلام کې نشته، ای د الله ظالمي، ښځو ته ویم، خویندو ته ویم، میندو ته نور څه حقوق غواړئ؟ ولې خوښ هم نه ده چې سړو ته په اوږو باندې ورسورې شئ. نو صرف دغه پاتې دي که نه چې بس دا ښځې هغه خپلو خاوندانو ته په اوږو باندې ورسورې شي او دا لورګانې پلارانو ته په اوږو باندې ورسورې شي، بس دغه پاتې دي. او خویندې ورونو ته نور حقوق خو اسلام نه دي پرېښي. واوره سړی دا به ځي، دا به روټۍ ګټي، دا به پیسې ګټي، دا به مزدوري کوي او دغه به مزدوري به خور ته راوړي، دا به ښځې ته راوړي، دا به لور ته راوړي او دغه خور، دغه لور، دغه ښځه، دغه مور دا به په عزت په کور کې ناستي او چې په څه طریقه یې خوښئ ځان ته به پخلی کوي. هلکه دا عزت شو که نه شو؟ څومره عزت دی د ښځې دپاره. مسلمان، پښتون، اسلام، الله، قرآن ته بنده کړي د مزدورۍ نه او ته نه زه مزدوري کوم، په زوره په ځان باندې لوډ اچې، په زوره ځان تکلیف کې واقع کې، نو دا د ځان سره ظلم دی د ښځې. اسلام تا ته عزت درکړی. کپړې راشه، ښځو چې څومره کپړې اچولي، کومې ښځې خپله دا کپړې مزدوري کړې ده او دا کپړې پې ځان ته اغوستي، خو یا به پلار راولي، یا به رور راولي، یا به تر راولي. او اسلام هم دا وایي چې شا به لور ته کپړې ته راوړه، اسلام هم دا وایي شا به خور ته کپړې ته راوړه، اسلام دا وایي شا به مور ته کپړې ته راوړه، اسلام دا وایي خاوند به ښځې ته کپړې راوړي، خپله به خاوند ښځه د کپړو پسې نه وځي، خور به نه وځي، مور به نه وځي. نو څومره عزت شو. کپړې هم دې وشي، روټۍ هم دې وشوله. قسم په الله اسلام دام وایي چې زوی چې دی دا به مور دپاره کور برابروي، خاوند چې دی د ښځې دپاره به کور برابروي، پلار به د لور دپاره کور برابروي او زوی به د مور دپاره کور برابروي. کور هم دې برابر شو، کپړې هم دې وشولې، د روټۍ کار هم دې برابر شو، د ډاکټر کار هم درته په کور کې برابرېږي او ښځه په خپل کور کې وزیر اعظم هم ده. هلکه د کور چابیانې چا سره یې؟ تاسو ته ویم، زنانو سره یې که نه، د مور سره یې، د ښځې سره یې، د خور سره یې. نو د سړي ټول اختیارات ستا په لاس کې دي. الله د سړي ټول اختیارات تا ته درکړي دي. ته ولې د کور نه بهر وځي؟ ولې خپل الله خفه کې؟ ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې خفه کې؟ اخر ته چې د کوره ووځي نو معاشره به کومه ترقي وکړي؟ زه وایم معاشره به ډېر غټ فساد کې واقع شي. نو ښځه ته چې اسلام کوم عزت ورکړی دی، والله العظیم دا یو دین هم نشي ورکولی. زما رونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شوی نو د دې نه مخکې به ما درته بار بار ویلي، عربو د ټولې دنیا خلکو دوی به د ښځو سره انتهایی درجه ظلمونه کول، بلکې ښځه به انسان هم نه ګاڼه. هغوی به ویل دا یو کسیب، یو شیطان، یو ګنده روح دی، صرف سړی به ترې خپلې فایدې اخلي، خپل کارونه به پې برابروي او نور به د خرو، د غواګانو او د سنډاګانو د سپو غوندې په خور باندې تړلي.